دین اسلام دا موږ ته مفتو کلزی کې دا نه دی راړسېدلی. په د دین اسلام د خاطره لوی خلکو چې د علم د قوي خلکو دغه رنګ د مال لم قوي خلکو هغه خلکو قرباني ورکړي دا اله موږ ته دین را رسېدلی دی. حضرت حباب بن ارت رضی الله تعالی عنه د دین د باره ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي دي. دا هغه صحابي دی چې 50 صحابه د دې نه مخکې ایمان راوړی دی. 50 صحابه ایمان راوړ، دا شپږم نمبر صحابي دی چې د ایمان راوړ. د دین د خاطره او د دې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې خوږ دین د خاطره انتهایی سختې تېرې کړي دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو عمر فاروق سے ته پوس وکړه وای تا د دین اسلام د پاره څه سختې تېرې کړي دي، څه قرباني ورکړې ده. حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وای ما ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي دي. ما چې کله ایمان راوړ زه شپږم نمبر صحابي وم، زمونږ دومره زور نه و، زمونږ دومره قوت نه و، نو دې کفارو په موږ باندې ډېرې زیاتې سختې تېرولې، ډېر زیات ظلمونه به په موږ باندې کول. وای دومره سختې په موږ باندې تېرې کړې دي، وای که ته غواړې نو زما مړه وګوره، تا ته به پته ولګي چې ما څومره سختې تېرې کړې دي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله دغه مړه وکتله نو مړه کې صرف اډوکي وو، اډوکي غوښه دغه رنګې چربي وازه دا هېڅ شی نه و، صرف اډوکي پاتې شوي وو. عمر فاروق صاحب ته تپوس وکړه وایي داسې مړه خو ما چېرته نه دی لیدلی. حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وایي کله چې موږ ایمان راوړ نو صحابه کم وو، نو دې کفارو به انګار دا بلک سرکروټي به وي، انګار به موږ به پې دغه شان د الټه راښکلو. وایي چې کله به موږ راښکلو نو دغه انګار به زموږ د مړه د وازدې د وجې نه، د مړه د چربۍ او د غوښې او د وینې د وجې نه هغه سرکروټي او هغه انګار دا به مړ شه. نو هغه د وجې نه زما مړه کې صرف اډوکي پاتې شوي دي، ما داسې سختې تېرې کړي دي. بهرحال چې کله عمر فاروق صاحب دور شه او دغه رنګې فتوحات شروع شو نو دې به ژړل. حضرت عمر فاروق صاحب ته تپوس وکړئ ولې ژاړې؟ وایي دا خو فتوحات دي، پکار ده چې ته خوشحاله شي. موږ کله شام فتح کړو، کله یو ځای فتح کړو، کله بل ځای فتح کړو، پکار ده چې ته خوشحاله شي. وایي حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې هسې نه چې موږ د دین اسلام د خاطره ډېر زیاتې سختې تېرې کړي دي، ډېرې قربانۍ مو ورکړي دي، هسې نه چې د هغه قربانو بدله الله رب العزت موږ له په دنیا کې راکړي. دا هغه صحابه وو چې د دین خاطره ډېر زیاتې سختې تېرې کړي دي. بیا حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ د ده نه د حدیث مبارک را نقل دی. بیا وفرمایل حضرت عمر فاروق صاحب ته په فضایل اعمال کې هم دا شته، وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر اوږد لمونځ وکړه، اوږد لمونځ یې وکړه. نو بیا ترې موږ تپوس وکړه چې یا رسول الله تاسو دومره اوږد لمونځ وکړه دا ولې؟ وفرمایل چې ما دومره اوږد لمونځ وکړه، ما د الله رب العزت نه 3 دعاګانې وکړې، 2 الله رب العزت قبول کړې، یوه دعا الله رب العزت نه قبوله کړې. وفرمایل چې ما یوه دعا د الله رب العزت نه دا وکړه چې یا الله زما امت دا په قحط باندې هلاک نه کړي. وی الله رب العزت دا دعا قبول کړه او امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا به قیامت د ورځې پورې په قحط باندې نه هلاکېږي. خو بعضو ځګونو کې قحط راشي، باران نه کېږي، غله کمه شي، دغه رنګې نور څه شاټ شي نه میلاویږي، نو په بعضو ځګونو باندې به قحط راځي، لیکن په ټول امت باندې به قحط نه راځي. و یوه دعا مې د الله نه دا وکړه او الله دا قبول کړه. دویمه دعا مې د الله نه دا وکړه چې یا الله زما په دې امت باندې داسې دشمن مقرره نه کړي چې دا ټول امت ختم کړي. وی الله مې دا دعا قبول کړه، د قیامت د ورځې پورې به په دې امت باندې داسې قوم، داسې کفار، یهود دا به نه مسلط کېږي چې دا ټول امت ختم کړي. بعضو ځګونو کې به دا جهادونه شروع وي، لکه نن سبا فلسطین کې جهاد شروع دی، د دې نه مخکې افغانستان کې و، کشمیر کې جهاد شروع دی، دارنګې لیبیا کې، چچنیا کې، دې کې جهادونه شروع دي. لیکن په تمام امت باندې الله رب العزت
داسې څوک نه مسلط کې چې دا تمام امت ختم کی وی الله مې دا دعا قبول کړه. درېمه دعا مې د الله رب العزت نه دا وکړه چې یا الله زما امت په خپل منځ کې د جګړو نه وساتي چې مسلمانان په خپل منځ کې جګړو باندې مخته شي. یا الله رب العزت دا دعا قبول نه کړه. دا حدیث بیان ک بیا لږ عمر دا ژوندې او په 70 دغه رنګ په 37 هجری کې دا حضرت حباب رضی الله تعالی عنہ بیا وفات شه. کوپه کې دا د پندې د پیله قبر د کوپه کې د دې صحابي دا جوړ شه. علي رضی الله تعالی عنہ د په قبر باندې تیرې ده. وی فرمایل چې الله رب العزت رحم په حباب باندې وکي. په خپل خواهش باندې ایمان راوړ. په خپل طبیعت په خپل خواهش باندې هجرت وکړه. په خپل طبیعت باندې د دین اسلام لپاره ډېر زیاتې سختې تیرې کړې دي. وی الله رب العزت په رحم وکي. دا هغه صحابي وو د وجړل چې اسینه چې الله رب العزت ما کمی سختي تیرې کړې یا صحابو کمی سختي تیرې کړې الله رب العزت هغه بدله موږ له دنیا کې رانه کی. دا داسې خلک ور هر کار د دوی د الله د رضا لپاره وو چې مونږ بیا وکړه هغه کې به د الله رضا وه، زکات کې به د الله رضا وه. دغه رنګې سنې د زندګۍ چې کم روز دي د زندګۍ چې کم اصول دي چې کم شي باندې به عمل کوو د الله د رضا لپاره به عمل کوو. دا هغه صحابه چې الله رب العزت قرآن کې به فرمایل چې رضی الله عنهم الله رب العزت دوی ناراضي دي. دا داسې خلکو چې دین اسلام باندې صحیح ولاړې مضبوط الله رب العزت په بلندي درکوي. الله رب العزت په خامخو چتواله درکوي. ځکه قرآن مجید کې الله رب العزت د صحابه مبارک فرمایي چې تاسو داسې ایمان راوړئ څنګه ایمان چې صحابه راوړي، څنګه ایمان چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرګر راوړي دغه شد ایمان تاسو راوړي. دا ولې د زمونږ لپاره روز دی د ارسه لپاره چې دغه صحابه تو ګور خپل ژوندۍ په دغه طریقه تیر کړه.